بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 167 نمبر درس دی او د عوامل لفظي دریم قسم اسماء عامله به انشاءالله نن شروع شي. دې نه مخکې مونږ د عوامل لفظي اول قسم حروف عامله ویلو، د هغې نه پس هم بیا افعال د عوامل لفظي دویم قسم افعال عامله وي او انشاءالله په نن درس کې به د عوامل لفظي دریم قسم اسماء عامله وایو. نو اسماء د اسم جمع ده او عامله عمل کولو والا، یعنی داسې اسماء چې هغه یو بل اسم یا فعل کې عمل کوي، یعنی هغې کې څه تبدیلي راولي، داسې اسماء. نو اسماء عامله 11 دي. اسماء عامله څو دي؟ 11 دي. اول نمبر اسماء شرطیه جازمه، یعنی بمعنى ان، یعنی داسې اسماء شرطیه چې یو فعل مضارع له جزم ورکوي. او دویم نمبر اسماء افعال بمعنى فعل ماضی، داسې اسماء افعال چې د ماضی په معنی کې وي. بیا وي اسماء افعال بمعنى امر حاضر، داسې اسماء افعال چې د امر حاضر په معنی کې وي. څلورم نمبر اسم فاعل، پنځم اسم مفعول، شپږم صفت مشبه، اووم اسم تفضیل، او اتم مصدر، او نهم اسم مضاف، او لسم اسم تام، او یولسم اسماء کنایه از عدد. نو د اسماء شرطیه د اسماء عامله د اسماء عامله دا 11 قسمونه دي. اول نمبر پکې دی اسماء شرطیه جازمه بمعنى ان. اسماء شرطیه جازمه بمعنى ان یعنی دا داسې اسماء چې د شرط د پر راځي او فعل مضارع له جزم ورکوي او د هغې معنی څنګه چې د ان شرطیه معنی وي دقه شان د اسماء شرطیه معنی وي. او دا اسماء شرطیه 9 یعنی 9 دي. دا 9 اسماء شرطیه دي. من دی، د من معنی ده څوک چې، د ما معنی ده کم چې، د عین معنی ده چرته چې، د متا معنی ده کله یا کله، اردو کې وایي کب یا جب، ٹھیک شوه. او ایون معنی ده کم چې، ان معنی ده چرته چې، ازما معنی ده یعنی جب، اردو کې وایي جب کله چې، د حیث ما معنی ده چرته چې، د مهما معنی ده کله چې، ٹھیک شو. نو دا ټول دیتا اسماء شرطیه وای. اسماء شرطیه دا په دوو جملو داخليږي. د دوو جملو نه یوم جمله وي بلم جمله وي. د دې دوو جملو نه مخکې اول دا اسماء شرطیه ولګي، نو د اولې جملې د اوله جمله خپل شرط کی او دا دویمه جمله خپل جزا کی. نو دا جمله دا شرط او جزا جمله شرطیه شي. نو ګورئ اوس درته وایي دا اسماء شرطیه، دا اسماء شرطیه د ان شرطیه په معنی کې دی. دا اسماء شرطیه چې دی دا د ان شرطیه په شان معنی ده. د دې اسماء شرطیه معنی څنګه چې د ان شرطیه معنی ده فعل مضارع له جزم ورکوي، دقه شانتې اسماء شرطیه چې دی دم د ان په شانتې عمل کوي چې فعل مضارع له جزم ورکوي. څنګه چې ان شرطیه په دوو جملو داخليږي، اولې جملې ته شرط او دویمې جملې ته جزا وایي، هم دغه شان دا اسماء شرطیه هم په دوو جملو داخليږي، اولې جملې ته شرط او دویمې جملې ته جزا وایي. او څنګه چې ان فعل مضارع له جزم ورکوي، هم دغه شان دا اسماء شرطیه هم فعل مضارع له جزم ورکوي. او کله چې دا اسماء شرطیه په فعل ماضی داخل شي، کله چې دا اسماء شرطیه په فعل ماضی داخل شي، نو بیا پکې لفظي عمل نه کوي، جزم فعل ماضی له نه ورکوي، فعل مضارع له جزم ورکوي، خو فعل ماضی له جزم نه ورکوي، ځکه چې فعل ماضی صيغې چې هر څومره دي 14 وانه صيغې ټولې مبني دي، او مبني کې چې یو اسم او نه یو حرف عمل کولی شي، ځکه چې فعل ماضی خو مبني وي خو معنا ورله مستقبل سره خاص کی. د فعل ماضی هغه معنا چې ده که نه د اسماء شرطیه د وجې نه صرف معنا کې ولا عملو کې چې معنا ولا مستقبل سره خاص کی، خو لفظونو کې عمل نه کوي. ټیک شوه. مثالونه: من یکرمنی اکرمه، من یکرمنی چا چې زما اکرام وکړو، زما عزت وکړو، اکرمه زه به د هغې عزت کوم، زه به د هغې اکرام کوم. ټیک شوه. نو من معنا ده چا چې، مهما تقعد اقعد، کله چې اردو کې وایي جب تو بیٹھے گا تو میں بھی بیٹھوں گا. نو ګورئ دا مهما دا اسم شرط دی، دا د یو جمله دا تقعدو، دا اصل کې دی تقعدو،
تقعد قعد يقعد معنا را کیناستل نو تقعد معنا را تکینی. اوس دا تقعدو فعل مضارع ده د دې پر اخیری دال باندې پیش وي خو د دې اسم شرط د وجې نه دا تقعدو چې دی دا جزم شي دا تقعد شي او دا دویمه جمله چې ده نو دام تقعد دا اقعدو دی اقعدو معنا د زه کینم یا به کینم دا به اقعد شي دا د اخیری حرف نه به جزم ورکړي ځکه ورته اسماء شرطیه جازمه وایي چې دا فعل مضارع له دوه جملو باندې داخل شو دا من چې دی دام په یکرمنی او اکرم هو یو جمله یکرمنی دی او دویمه جمله اکرم هو دی ان شاء الله اوس په دغه کو ترکیب کو نو بیا پوه شئ. متى تذهب اذهب نو ګوره یو جمله تذهب دی بل اذهب دی دوانو له دی متا اسم شرط چې دی د ولا جزم ورکړی دی. ازما تسافر اسافر ازما معنا کله چې تسافر ته سفر کې اسافر نو زم سفر کوم. متا کله چې تذهب تزي اذهب نو زم. ما تفعل افعل کم کار چې تکې ما تفعل کم کار چې تکې افعل هغه به زم کوم. ما تشتري اشتري دې ځکه کله کله طالبان لګون تکې پریشان شي نو په دې باندې هم پویم دا اصل کې تشتري دلته پکې اخره کې حرف علت دی نو دې ما چې دی کنه د صرف دا حرف علت ورله ختم کو ٹھیک شو اخیری حرف نشي دغه کولی حذف کو دا جزم نشي ورکولی ځکه دلته کې حرف علت وغورځو نو اسماء شرطیه به یا د فعل مضارع اخیری حرف لجزم ورکي او که اخیری حرف علت وي نو حرف علت به ختمي او دا اشتري دی اشتري د په اخره کې حرف علت دی نو د ما چې دی د ما اسم شرط د اشتري دا دغه ختم کو فعل مضارع دا چې کوم حرف علت واغه ختم کو. دغه شانتي حيثما تقعد اقعد چرته چې تکینه زبم کینم. ان تكتب اكتب کله چې تزي نو تلی کې نو زبم لیکم. اينما تقصد اقصد د کم ځای چې ته اراده وکې زبم اراده کوم. اين تجلس اجلس چرته چې تکینه زبم کینم. ٹھیک شو نو ګورئ جی دا من چې دی دیتا وای من موصوله دا من اسم شرط من اسم شرط یا من شرطیه ورته وای. یکرم فعل مضارع او دې کې په دې کې هو ضمیر مرفوع متصل محلا فاعل دی دې کې هو ضمیر فاعل دی دا نون پکې نون وقایه دی او دا یا ضمیر منصوب متصل دا ورسره مفعول به دی مفعول به نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه شرطیه نه جمله فعلیه شو دا جمله فعلیه خبریه چیرې دا شرط شو دا جمله فعلیه خبریه دا شرط شو او اکرم دا فعل دی په دې کې انت ضمیر متصل مرفوع محلا فاعل او دا ها ضمیر منصوب متصل محلا دا پکې مفعول به شو مفعول به فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه جزا شو جزا نو دا شرط او جزا جمله شرطیه شو شرط او جزا جمله شرطیه. مهما اسم شرط تقعد دا فعل دی په دې کې انت ضمیر مرفوع متصل محلا دا پکې فاعل شو ٹھیک شو نو دا فعل او فاعل دا جمله فعلیه خبریه شرط شو او دا اقعد دا فعل دی په دې کې انا ضمیر مرفوع متصل هغه فاعل دی نو فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه جزا شو جزا نو دا شرط او جزا جمله شرطیه شو. متا اسم شرط یا متا شرطیه تذهب فعل
فعل با فاعل پدې کې انت ضمیر مرفوع متصل محلا فاعل. اذهب فعل با فاعل پدې کې انا ضمیر مرفوع متصل محلا فاعل. نو فعل د خپل فاعل سره دا جمله دا تذهب چې دا فعل او د کې انت ضمیر فاعل دا جمله فعلیه خبریه دا شرط شو، او دا اذهب دا فعل با فاعل دا جمله فعلیه خبریه دا جزا شو. نو دا شرط او جزا جمله شرطیه دا جمله شرطیه شو. اذما اسم فعل یا اسم فعل نه اسم شرط یا صرف شرطیه. اذما شرطیه. تسافر فعل با فاعل پدې کې انت ضمیر مرفوع متصل محلا فاعل. دا فعل او فاعل دا فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه دا شرط شو. اسافر فعل با فاعل پدې کې انا ضمیر مرفوع متصل محلا فاعل. فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه دا جزا شو. دا شرط او جزا جمله شرطیه شو. ما اسم یا ما شرطیه. تفعل فعل دیکھے انت ضمیر مرفوع متصل محلا فاعل. افعل فعل با فاعل دیکھے انا ضمیر مرفوع متصل محلا فاعل. دا فعل دا اول تفعل والا چې فعل او فاعل دی دا شرط شو شرط، او دا دویم افعل فعل با فاعل دا جزا شو، دا جمله فعلیه خبریه جزا شو. نو دا شرط او جزا دیتا وی جمله شرطیه. ٹھیک شو. دقه شانتی دا ما شرطیه دی ما تا وی ما شرطیه. تشتری فعل انت ضمیر مرفوع متصل محلا فاعل دا فعل و فاعل دا جمله فعلیه خبریه شرط شو. اشتری فعل دی که انا ضمیر مرفوع متصل محلا فاعل دا فعل فاعل دا جزا شو. فعل او فاعل دا جمله فعلیه خبریه جزا شو. شرط او جزا جمله شرطیه جزائیه شو. دا صرف جمله شرطیه ورته وي. بعض طلبا پکې جمله شرطیه جزائیه وي یا جزائیه پکې ویل ټیک نه دي، صرف جمله شرطیه. حیثما دا دیتا شرطیه وي. تقعد دا فعل با فاعل دی که انت ضمیر مرفوع فاعل دی. اقعد دا فعل او پدې کې انا ضمیر مرفوع متصل فاعل. فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه جزا. شرط او جزا جمله شرطیه. ان شرطیه. تکتب فعل با فاعل پدې کې انت ضمیر مرفوع متصل فاعل. فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شرط شو. او اکتب فعل او د کې انا ضمیر مرفوع متصل فاعل. نو فعل د خپل فاعل سره دا جمله فعلیه خبریه دا چې دا جزا شو. شرط او جزا جمله شرطیه جزائیه شو. دقه شان اینما شرطیه. تقصد فعل مضارع او پدې کې انت ضمیر مرفوع متصل فاعل. فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شرط. او اقصد فعل د کې انا ضمیر مرفوع متصل فاعل. فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه جزا. شرط او جزا جمله شرطیه. اینا شرطیه. تجلس فعل د کې انت ضمیر مرفوع متصل فاعل. فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شرط. اجلس دا فعل دی کې انت ضمیر دی کې انا ضمیر مرفوع متصل فاعل. فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه جزا. شرط او جزا جمله شرطیه. بس دومره جمله شرطیه شو. نو دا د اسماء شرطیه دا د اسماء عامله تعداد. بیا پسې د اسماء شرطیه د ان په معنا کې چې د قسمونه. بیا پسې د اسماء شرطیه تعریف او عمل او بیا د اسماء شرطیه مثالونه او د هغې ترکیب. نو ان شاء الله راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.